ټانک ضلع په پورا کې پکې شي په پورا پاکستان شي واحده بدبخت ضلع به دغه ټانک چې موږ دلته څومره سیاسي کسان پاس کیږي موږ تر یو دلته نه پاتې کیږي دا ټانک باندې مشهور دی ټانک د څومره هم افسران راځي صرف دغه نیت راځي. سلامونه، دا د لکی براډکاسټینګ فیسبوک او یوټیوب خبرونه ده. زه مسیف مومند دا وخت مونږ په ټانک پریس کلب کې موجود یو. نن به خبره کو په ضلع ټانک باندې. د جنوبي پښتونخوا ضلع ټانک یو محرومه ضلع ده. نن مونږ سره د ټانک اکشن کمیټې غړي دلته موجود دي. هغه سره به د ټانک ضلع په حق لا خبرې اترې کو. په دې کمیټې کې د مختلفو سیاسي پارټي ورکران دي، سیول سوسایټي او وکلا شامل دي. ما سره یو مشر ناست دی، هغه نه به د دې جرګې شروعات وکړو. د ټول نه وړاندې راته خپله نامه وښایې او بیا راته دا ووایي چې دا ټانک ولې پسمانده ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني جی. ما نامه حاجی زمان بیٹنی ده او دلته زه ټانک اتحاد سربراہ یم جی او اوس په ایکشن کمیټې کې به طور ممبر کار کوم لګم. ټانک مین پسماندګي وجه دا ده چې یو خو په جنوبي اضلاع چې داخلي ضلع ده ټانک ځکه پسپان ده. دومره خبر دا ده چې موږ دلته څومره سیاسي کسان پاس کیږي موږ تر یو دلته نه پاتې کیږي بل ځای پاتې کیږي چې دلته کم تکلیفات دي هغه ټانک عوام سره دي. لکه فرض کوه هسپتال به تر چې هسپتال کې علاج نشته، موږ نه روډ سلته روډ باندې ځکه چې سړی نشي پتلی دغسې که بجلي حال وګورې 22 غنټې لوډ شیډینګ بجلي وي نو مین وجه دا د پسماندګي چې موږ سره سیاسي خلک دلته پاتې کېږي نه صرف اوټ په ټایم راشي چې کله د اوټ ضرورت وي هغې نه بعد بیا دوی موږ ته نږدې نه راځي، موږ بې یاره مددګار پرېږدي نو موږ اپنې مدد باندې بیا لګیا یو او دا څو کاله موږ دغسې نارې ویو چغې ویو خو د موږ چغې څوک اوري نه. او الیکشن هم نږدې دی نو اوس خو به سیاسي خلک راځي، تاسو به ورته وایئ چې دا مسلې دي تاسو ولې نه راتلی؟ او دا خبره موږ ورته کوو انشاءالله چې دوی راشي، خو موږ اوس دورې دا خیال ده چې موږ به انشاءالله د ټانک په حوالې سره موږ ټول ټانک دا کوشش کوو چې موږ یو اتحاد وکړو او د ټانک کس داسې کس راولو په صوبایي باندې او په قومي باندې چې په ټانک شي پاتې کېږي او دا تکلیفات یې سره دوچار وي چې لکه څرنګه موږ ته تکلیف ته دغسې تکلیف دته وي په دغه هسپتال کې علاج کوي په دغسې دا کنه روډ باندې موږ سره ګرځېږي دغه بجلي ته دی پاتې کېږي. اوس به موږ کوشش کوو چې موږ دا اتحاد ټول وکړو چې موږ داسې کس پاس کړو چې هغه موږ ته هلته پاتې کېږي. ښه جي، موږ سره یو ځوان هم ناستی دی، هغې سره به هم خبرې کوو. د ټانک تقریبا 4 لکه نه سیوا آبادي ده، هغوی طرف ته ورځو او ټانک کې د صحت څه صورتحال دی؟ موږ وکتل چې هسپتالونو کې هم ډېر سهولتونه نشته دی، نو څه صورتحال دی او څنګه به یې ټیک کوو؟ زفاد ناصر پی ټي آی ډسټرکټ جی ایس یم. په ټولو نه اول ستاسو مننه کوم، ستاسو یو جان مننه شکریا. د مونږ صحت نه متعلق سر جي دی کې د مونږ صحت ډېر فقدان دی، سہولیات هم نشته دی، هسپتال د کیټګري سی کې دی. نو مونږ څومره حکومتونه تیر شوي دي او څونه هغه راغلي دي مونږ باندې دوی هسپتال ته صحت ته توجه نه دی ورکړی. که قومي ممبران مونږ پاس شوي دي که صوبایي پاس شوي دي. اوس د صحت کارډ یو پروګرام سٹارټ شوی دی، په هغې پروګرام متعلق هم د مونږ ټانک هسپتال بالکل نیل دی. وجه دا دی چې هغه کټګري سی کې دی. نو زه به د خپلو مشرانو ته د خپل چې کوم د مونږ مشران دي هغو ته به د چینل په ذریعه باندې پیغام ورکم چې مهرباني دې وشي د مونږ صحت په حوالې سره د کټګري بي ته راشي د هسپتال چې زمونږ دا مسله زر تر زره حل شي. ډي ایچ کیو نشته دی، ډي ایچ کیو هم شته دی سر، خو هغه کټګري سی کې دی. هغه کې هغه فیسیلیټیز نشته چې کومه د کټګري بي یا اے کې وي. نو هغه کټګري دې ځای کې په مونږ باندې یو بل بوج هم دی، ساوت وزیرستان دی ورسره، د دغې سره اف آر هم دی. نو هسپتال باندې ډېر زیات برډن وي، نو هغه فیسیلیټیز یو پیشنټ ته نه میلاویږي. نو هغې دپاره مونږ د پاسې څونه مشران هم دي، څونه هغه هم دي حکومتي هغه هم دي ادارې، هغې ته مونږ دا خاص محنت وکړو چې دې هسپتال باندې جلد از جلد کار وکړي چې دا کټګري بي ته راشي. په تیر 9 کالو نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته په خیبر پښتونخوا کې، نو داسې تاسو دغه حالاتو نه خبر کړي دي؟ جی بالکل، په دې متعلق مونږ تیمور جګړه صاحب راغلی و، په خپله ویزټ کړی و، په هغې باندې دوی لږ د ډېره کار هم کړی و، هغه یقینداني هم کړې وه، راغلی و د هغې هسپتال ویزټ هم پرې کړی و. نو څه داسې ایشوز راغلی و، نو هغه ایشوز باندې لا اوسه پورې هغه کار پینډینګ دی.
نو ان شاء الله د مونږ پی ټی آی ګورنمنت تقریبا د زیات نور هم فیسیلیټیز ورکړي دي خو هغه فیسیلیټیز ګورنمنت نشو ورکوله چې کوم د کټګری ای او یا د بی ته ملاویږي نو هغه فیسیلیټیز د هسپتال ته اوسه پورې مونږ ته نه دي ملاو شوي. مونږ سره یو بل ممبر هم د ټانک اکشن کمیټې موجود دی هغه سره په روډ باندې خبره کو مونږ کتل په ټانک کې چې کله مونږ ګرځېدو نو یو روډ مونږ ته داسې ښکاره نه شو چې هغه مونږ وایو چې دا یو روډ دی هر ځای کې کندې کپرې هر یو روډ خراب سوای دا روډونه خراب ولې دي او څنګه به ټیک کوئ او تاسو د کمیټې په دې لړ کې څه کومک کوئ؟ اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم زما شمس مسعود نام دی او اصل ما پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق دی ډسټرکټ پریزیډنټ چې پاکستان پیپلز پارټي او دلته اوس چې کوم موجوده اکشن کمیټه دغه صدر هم او بنیادی خبره ده چې ګوره ټانک ضلع په پورا کې پکې شي په پورا پاکستان شي واحده بدبخت ضلع به دغه ټانک چې نه پکې روډونه شته نه پکې هسپتال شته او نه پکې اوبه شته کچر د تاسو مونږ سره ویزټ وکې په دې موقع باندې تاسو زوال ته بیا چې کومه اوبه د ټانک خلک سکي په قسم سره درته وای چې هغه اوبه جناور نشي چې جناور چې کوم علاقې نه اوبه روان دي دغه اوبه ته مونږ په خپل سترګو کتلې دي چې غیته د کم باترومونو اوبه دي دغه موږ په قسم سره وایو چې د باترومونو اوبه ورګډېږي دغه اوبه سټور کېږي پانه به مونږ ته درومي او چې په کم ځای کې سټور کېږي کمې ټینکې هلته 2 ټینکې دي کوم ورته برابر کړي دي په دې ټینکې کې سر جی 12 فوټ 14 فوټ چیکړ خاورې هغه چیکړ د نالې والا ده نالې والا او بل مین چې کوم مین پیپونه دي د 70 سال نه د 50 سال نه پیپونه چې کوم چې دلی دي هغه بالکل د نالې اوبه چې کله کور کې څوک د ډنکی ماشين باندې ولګوي هغه د نالې والا اوبه ورګډېږي بل بنیادی خبره ده چې کوم روډ ده د ټانک سټي روډ ده ټوټل یو نیم کیلومتر روډ ده په دې باندې ګوره په کروڑونه پیسې راغلي دي چې کوم ځلې انتظامیه ده ډیپټي کمشنر ډېر به انتها نهل او ورسره غفل چې ګوره بار د پیسې د صوبایي حکومت دلته ټانک دراولي پیسې راشي د دوی د غفلت د وجه پیسې بیا واپس لاړې شي مونږه بار دا ګوره یو احتجاج مو وکړ چې په احتجاج کې یو 30-40 هزار خلک راوتلی وو په هغې کې شټر ډاون وشو په یا جام هړتال مو کړی وو 30-40 هزار خلک راووتو د زیر انتظامیه خلاف راووتل په کار خو دا وه ډیپټي کمشنر ته چې ګوره د اخلاقي خپل اپلیکیشن ورکړی وای چې د ټانک خلک د منه خفا دي د ټانک خلک ما سره منه نه راشوي دي زه دلته به ډیپټي نه کوم هغې به وجود دلته ناسته اوس موجوده سر جي د ټانک تاسو مونږ تاسو ته ریکویسټ کوو چې تاسو مونږ سره ویزټ وکړو د ټانک روډ نالا باندې کار شوري ده چې کومه یوه میاشت پوره شوه 200 فوټ نالا جانده تر شوی بالکل کار نه کیږي ضلع انتظامیه بالکل غافله ده په دې کې کا ډي ایچ او دا غافل ده کا ام اس دا غافل ده کا سی ان ډبلیو دا کا پبلک هیلث دا ټول به کوي دي سره میټینګونه کوي ورځي تاسو د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته وخت ورته دا وایي کنه جی بالکل په دې حواله سره مونږه نن میټینګ ور سره کړی دا پرمو میټینګ کړی دا خو خیر خبره دغه ده د ضلع انتظامیه نه چې ګوره تاسو چې کوم ټیکیدار دا ټیکیدار کار نه کوي مونږ ورته چې ګوره ټیکیدار دومره پاورفل ده چې ګوره د ضلع انتظامیه د په مخشه به بسته تاسو ګوره خپل ایکشن واخلو تاسو به په دې باندې سټینډ واخلو ګوره ټیکیدار صاحب ته موږ دا ریکویسټ کوو بار مونږ ورته وایو چې ګوره دغه خلک په خودکشي باندې مجبور ده دکانداران تاجر برادری خودکشي ته مجبور دي دکان نه باندې کاروباري سټاف ته ایک باوجود ضلع انتظامیه ګوره غافله ده په دې چې دوی دلچسپي نه اخلي مونږ سره یو بل ملګری هم ناسته دی د ټانک اکشن کمیټې ممبر دی هغه سره هم خبرې کوو د اوبو خبر یو دلته ډیره غټه مسله ده د اوبو هغه څه د تروبو مسله ده څه دلته نور څه وسایل نشته دی د اوبو دې ته په کم نظر باندې ګوري او دا تر اوسه پورې حل ولې نشوله لکه د پاکستان جوړېدو نه پس دا مسله لا تر هغه شان د انګریزانو دې ته ټینک نوم ورکړو مطلب یو واټر ټینک چرته چې به باراني اوبه سټور کیږي تر اوسه پورې دا مسله ده دا ولې نه حل کیږي تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم ما نوم نومان ارین دی زه د پی ټی آی سینیئر وایس پریزیډنټ یم د ایکشن کمیټې ممبر یم تاسو دا ما باندې سوال وکړو د ټانک اوبو والا د ټانک اوبو اصل چې بنیادی کوم مسله ده ټانک کې سویټ زون هم ستا اوبه هم ډېرې دي چې د چند داسې علاقې شته چې کې اوبه نشته ترخې دي لکه څه علاقه داسې شته خو ډېرې علاقې کې اوبه شته خو د ټانک کم پسماندګي باره تاسو اوبو باره کې مین مسله وویل کنه چې ولې پسمانده دی دا په دغه وجه باندې پسمانده دی دلته صرف مونږ ته څومره هانټو بیلونه وتلي دي سیاسي بندر باند باندې ویل شوی دي مطلب د میرټ باندې نه دی ملاو شوی دلته تاسو سوچ کوو سیټي کې مونږ سیټي کې کم از کم نه 30-40 ټوبیلونه دي
لیکن فنکشن 1 2 ټوبلونه 4 کوي لګیا دي بل چې مونږ کم تاسو دا ویل چې وبو بنیادی مسله کم دی مونږ خپل اوبه راځي ځامنه اجه کومه ځامنه اوبه راځي اده مونږ ټانک پورې رسیږي نه غلیاره باندې خلک د مزکو ته دغه ته ورسي مونږ ته رسیږي نه دغه مسله دی بل دوم چې کم تاسو د روډ باره کې ویل د موږ ټانک د کم روډ بنیادی مسله دی دلته د شمس بای هم ویل چې موږ د ډیسټریکټ انتظامیه نه دی دا غټ غافل دی ولې چې دا خلک صرف دلته کمایي پر راځي چې ټانک چې پیسې ګټا ټانک نه وځه دا ټانک باندې مشهور دی چې ټانک د څومره هم افسران راځي صرف دغه نیت راځي چې ټانک چې بزه کمایي کوم ټانک چې بزه کار نه کوم بل چې کم دلته د پسند باندې مطلب دلته امپورټډ خلک راځي چې څوک هم افسر دلته لګي امپورټډ لګي چې کم موږ سیاسي لیډران دي امپورټډ دي دغه علاقې نه مونږ مولانا فضل الرحمن صاحب هم د سړی پاس کړی دی مونږ هغه 30 سال هغه حکومت کوي مونږ پی ټی آی کینډیډیټ هم پاس کړی دی خو چا هم د ټانک پسمانګي لره نه کړه ما سره یو بل د ټانک اکشن کمیټې غړی ممبر ناست هغه سره به خبره کو په جنوبي پښتونخوا کې د امن او امان صورتحال د تیر یو کال نه ډیر زیات خراب دی ټانک هم د صورتحال خراب دی نو هغه باندې را سره لګه خبره وکړي چې خلک سوي او تاسو په څه نظر دی زه سردار امان الله د پیپل پارټي سره تعلق لرم او د اکشن کمیټې ممبر یم بعد امن او امان خبره د وکړه امن امان په غونډه کې پکې کې هم خراب دي خو په ټانک کې هم موجود 2 پاسونه هم وکړل حالات بیا هم د نور ضلع کې د ټانک بیا هم گزاره کوي او د ډي پی او سره هم د غا سره هم هر وخت میټینګونه هم کوي په بیس باندې کړای وو چې یاره تاسو کوشش کوي خو یو کیسه ده چې موږ د اعلی حکم نه دغه کوي چې ټانک ته د لټ په دغه ورکو چې 9 بجې نه بعد پولیس مکمل غایب شي په 10 بجې په 9 بجې نه بعد پولیس 7 بجې نه بعد پولیس مکمل غایب شي او کیمه دهاتونه دي هم په دغه خو په 6 بجې نه بعد غایب شي 6 بجې نه بعد لکه پولیس مکمل په تونې نه د چوکۍ نه ووځي نه خو موږ اعلی حکم ته دا وایو چې یاره دا به دغه وکړو چې یاره د عوام د څه وکړو د شپې هم د ورځې دوکانونه هم ماتېږي غلاګانې هم کېږي او حالات هم ډېر خرابېږي ورځ په ورځ خرابېږي او موږ د اعلی حکم نه دغه دی چې دا باندې د نظر وساتي ټانک اکشن کمیټې بل ملګری طرف ته ځو او لوډ شیډینګ خو په ټول پاکستان کې وغټه مسله ده خو ټانک کې څه صورتحال ته ټانک ته بجلی راځي کله نه کله کنه بیخي پکې نه زمان احمد محمد ادریس ویلیج چیرمن ګربوډا او زما تعلق جمعیت علماء اسلام سند سره ده او لکه څنګه چې تاسو ویل چې لوډ شیډینګ خو په ټول پاکستان چې کم ده زیات تړي خصوصا په ټاک چې خو بیخي شهر چې خو به هم گزاره کوي 18 غنټه او دیهاتو ته هو کا 24 غنټه بجلی نه او بدترین صورتحال د لوډ شیډینګ تاسو طرف ته راځو دلته ګورو د خزو تعلیم چې کوم دی هغه ته توجه نه ورکړي کیږي که ریاست نه ورکړي خو عام خلک هم ورته نه ورکړي عام خلک هم په خزو باندې تعلیم نه کوي په دې باندې لګره څه خبره وکړي او دا د پسماندګۍ نښې هم دي چې کوم ځای کې د زنانو تعلیم نه نو الته بیا ډیره زیاته پسماندګي بالکل دا خو د انسان یو بنیادی حق دی چې هغه نه د مونږ بچیان او زمونږ خويندې محروم دي دا غي من وجه ده چې دې ځکه مونږ بدقسمتي سره یو د ام ام ای دور کې یو کالج مونډلو د فیمیل ډیګري کالج نو هغه ډیګري کالج زمونږ کله دا کمپلیټ شو هغه نه بعد د هاستل کار شروع شو نو هاستل تقریبا د ټانک د ډیګري کالج نه چې کوم د تقریبا یو 15-20 کیلومتر یو دیاتی علاقې کې دی نو هغه نو گو ایریا دی ریډ زون دی هغه کې حالات ټیک نه دي او بل دومره خبره چې هغه ترانسپورت بندوبست هم نشته د ټانک بدقسمتي دغه دی چې بیسیکلی د صحت په حواله سره د ایجوکیشن په لیول سره هر شي فقدان دی اګه د ایجوکیشن لحاظ باندې تاسو ګورئ ټیچر د بهر نه راځي او عدالت چې کوم لوکل ټیچر وي یا لوکل چې کوم باډیز دي هغه دلته دوی نه نامینیټ کوي او بهر نه دوی هغه ته ورکی نو اده زه ترای شي او ډیوټي سم نشي کولای په هفته کې 2 ورځې راځي نو زمونږ بچیان د تعلیم نه محروم شي او عام سوسایټي کې مداشته چې خلک نه پریدي او بالکل دا زمونږ پښتو علاقہ دی خامخا دغه دوی پیغور هم غړي زمونږ پښتو کې خدا شي ډیر هغه غړي وای چې زمونږ بچیان روان دي کالج ته یوازې نو د دې کې اکثر زمونږ کوشش دا وي چې خپل بچیان په خپل لاس کالج ته ورسو او بیا واپس خپل کور ته ورسو ورسره زمونږ د ټانک چې کوم هغه د میل کالج دی بوایز هغه کالج کې زمونږ سره نه لیبارټری شته
نه هغې سره کمپیوټر لیب شته نه ډرینکینګ واټر شته نه زمونږ داسې چېرته صحیح کوالیفاید لیکچرار هم نشته چې هغه چېرته سټوډنټ ته لیکچر ورکړي. نو زه به د ستاسو په وساطت سره دا خبره پاس هایر ایجوکیشن ته ورسوم سیکټریانو ته هغه ته چې مهرباني دې وشي زمونږ بچیانو باندې د رحم وشي او ورسره چې کوم زمونږ د ډي خان بورډ کنټرولر دی چیرمین دی هغه هم بالکل ډېر ناروا سلوک ساتي د سپورټس په حواله سره د بچیانو ډیګریانو سره د هغه ایگزامینیشن حالو کې زمونږ ټانګ ډسټریکټ کې بدقسمتي سره په آل اوور کې پی کې به زه د ټانګ بدقسمتي دغه وشمارم چې دې ځای کې شپې 10 بجې 11 بجې زمونږ پیپر الریډي آوټ شوی وي یو ورځ اول آوټ شوی وي زمونږ بچیانو تعلیم بیړه غرق کړی دی چیرمن بورډ زمونږ بچیانو ته سټوډنټس ته چې کوم د دوی سالانه سپورټس هغه راځي ګاله راځي سپورټس ګاله کې دوی ته فنډ ریلیز کوي ټانګ ډسټریکټ کې 2006 نه بلکې 2006 نه مونږ سره ملګری ناستو هغه وی چې زه دا تاریخي هغه ورکم چې 2006 نه واخله در 2023 پورې یو روپۍ ټانګ ته د سپورټس په حواله سره دوی نه د شیر کړي. ګرانو کتونکو تاسو په ضلع ټانګ کې د ټانګ ایکشن کمیټې ممبرانو خبرې اترې واورېدې ډېر زیات ګیلهمن دي د ریاست نه د محکمو نه او په خصوصي توګه د ضلعي انتظامیې نه. الله دې وکړي چې د دې دغه هڅې رنګ راوړي د دې دغه احتجاجونه رنګ راوړي او په ټانګ کې بنیادي چې کم سهولتونه دي او کم چې حقونه دي انساني حقونه دي هغه خلکو ته ملاو شي. د کیمرامین محمد ریحمان او شاکر بیټنی سره آصف محمد ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.